بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو، دا پرون بیا میډیا د عمران خان باندې ډېر غوبل ایستی دی چې عمران خان ګړۍ پټه کړې ده او پاچای چې خرڅه کړې ده هغه قسم جیو نیوز والا میډیا ته مخامخ راوستو او پی ټي آی د هغې نه دغه وکړو، انکار وکړو چې دا دروغ وایي، موږ په دې سړي نه ده خرڅه کړې. نو زما پاکستانیان ورونو، اول خو دا خبره ده چې عمران خان خو دا خبره نه ده کړې چې ما ګړۍ نه ده خرڅه کړې. عمران خان خو د ټول قوم ته مخامخ په کومه شپه چې دا د وزیر اعظمۍ له لرې شو او په دویمه او که په درېیمه څلورمه ډایرکټ دې قوم ته ووایي چې د ګړۍ مسله دا ګړۍ په پاکستان کې چې وزیر اعظم له بل چاله د وزیر اعظم له چې کم ګفټ ورکېږي، نو اول دا د ده حق چې دی ویسي، د دې خپل څه پرسنټیج دی پیسې به ورکوي. بیا که دی نه وړي نو هغه زما په توشاخانه کې په هغې باندې بولي لګي او د پاکستان قوم او که بهر خرڅېږي هر ځای کې بیا خرڅېږي، هغه پیسې بیا خزانې ته ځي. اوس عمران خان خپله ګړۍ پیسې جمع کړي دي حق قانوني او ګړۍ وړې ده په بل ځای کې خرڅه کړې ده. بیا د هغې پیسو تفصیلات یې ورکوي چې ما بیا د بنیګاله یو روډ جوړوو او په هغې کې مې پیسې خرچې کړي دي. څه په انګلینډ کې او په سویزرلینډ کې او په دوبۍ کې بیا څه مارکیټونه نه دي جوړ کړي او څو روپۍ دي، یا به 2 کروړه یا به 3 کروړه روپۍ، څه په کروړه روپۍ هم نه دي چې ته د غویمه ده جوړه کړې. اول خو د تو دا چا چې بیا دا غویمه جوړه کړې ده، دا چینل چې رچا دی په ده باندې څونه د کرپشن الزام دی. بیا نون لیګ والا، نو نون لیګ والا اول خو تاسو لاړ شئ کوم چې د زلزلې چې کومې پیسې دي امدادي موږ چې کوم امداد راکړی شوی دی او بیا په هغې باندې دغه وکړو، دا یو غیر ملکي یو دغه وکړو چې یاره به شهباز شریف دا پیسې ټولې په دې کې څه پیسې خپل جب کې ښودي دي، غلا یې کړې ده. نن شهباز شریف هغې ته جواب نشي ورکولی، نو اول خو زمونږ په عدالتي سیسټم باندې څونه غټ سوال کوېسچن پیدا کېږي چې زمونږ وزیر اعظم په غیر د انګلینډ په عدالت کې جواب نشي ورکولی، ایویډنس د داسې نشته، ثبوت ورسره نشته چې دا جواب ورکړي چې دا پیسې د ما د زلزلې پیسې ویدي سي که نه. حکومت د شهباز شریف ته دی، هر څه د شهباز شریف سي دي، خپل کاغذونه یې راوړي چې بھئ زما دا دغه دی او دا دروالی د زلزلې د پیسو دا تفصیلات دي، ما دې خلکو له ورکړي دي، دا دغه دي تفصیلات دې ورکړي که نه. حکومت د ده څه دی، ښه دا یو شی نشي ورکولی، یو ثبوت نشي ورکولی. جرمانه یې تقریبا میډیا په دې دغه باندې دی چې جرمانه یې ډکه کړه، نو د هغې د دغې جرمانې د پټولو دپاره دو یو د بیا شوشا جوړه کړه چې عمران خان ګړۍ پټه کړې ده. نو معلومه دا شوه زما پاکستانیان ورونو چې په عمران خان باندې نور هېڅ د کرپشن الزام نشته. مړه یو سړی چې په 2-3 ګنټو کې په 1,000 روپۍ هغه باندې خلک اعتماد کوي، نو مړ د ګړۍ به ته خبرې د ګړۍ د څوک چې دا ګړۍ یادوي نو هغه ته ځان دونه بدې ښکاري چې هغه موږ په عمران خان به د ګړۍ یادو. تړی وړ کپړه وړی دی، تالی شوکت خان هم هسپتالونه تالی جوړ کړه، نور له څه جوړ کړي؟ حکومت یې ښه ټیک ټاک ملک یې روان کړی و، تا لرې کړو. اوس ته ګړۍ چې ته دونه شور تا جوړ کړی چې ګړۍ لاندې ګړۍ باندې، نو مرکز کې حکومت د پیپل پارټۍ سه د نون سه د 13 پارټیو حکومت دی. لاړ شه دغه سپریم کورټ ته په کیلومیټر کې د سپریم کورټ لرې دی، هلته بیا لاړ شه کیس پې وکړه. عمران خان به راولي چې توشاخانه ګړۍ دې څه کړه. نو دا ټول بکواس دی پاکستانیانو، دا ټول بکواس دی. دو بیا څه الزامات لګوي، نور هېڅ هم نشته. دا د انګلینډ د زلزلې د پیسو دغه ته دا جرمانه شو، نو میډیا په دې په وایي مګله هغه لاړو کرونا باندې پرېوتو، په کرونا به یا به ورته کرونا یا به نه کرونا وختي ختمه شوې ده، خو بس ځان یې پټ کړو چې یاره په دې باندې خو بس ځکه میډیا به ترې کوېسچنې کوي او دلته یې میډیا په دې په وایي مګله. نوره میډیا ټوله پوهه ده، خو جیو نیوز د عمران خان صحیح خبره ده چې ټول لفافه صحافیان دي په پاکستان کې، یو د ملک صحافي نشته، ټول د غیر ملکي. دغه د ډالرې نه د پاکستانو روپو کې پیسې دي، دوی چې د ډالرې وایي دا به څنګه خرڅېږي. به دغه له ما یو څو خبرې وي. والسلام.